الرحيم بسم الله الرحمن تلی پوری کی قریب کړی نیږدې کړی دې 12 جنت بدلانی دي شو او د لپاره جنت دې متقین جنت بدل متقین پروردگاران لپاره دایي فیاتون آدم علیه السلام دی آدم علیه السلام فرشتو یقولون دی بقول تابانا ایدما مطلع استفتح لنا الجنة تلم دخول آوالی من دفار جنتو کا جنت نو فیقول آدم علیہ السلام قول وحل اخرجکم من الجنة او مدر استلف جنتنا الا خطیئت ابیکم مگر آغلطی اسفلاس او صاحب دی خطیئی دا صلاحیت دا سفارش نلری بلکہ دا خپل محتاج بچاک سفارش تا نو دا سفارش نشن کرو الا خطیئت ابیکم آدم لستس بصاحب ذالکا زد دی اہل نیما زد دی ملگر اذهبو لا شئیل ابن امابت حضوری دا چه ابراہیم خلیل اللہ رے محمد وشمایا قال يقول ابراهيم عليه السلام لست لله بذلك انما كنت عليه السلام هو هغه ودا خبرې ته خود الله خلیلی الله تبارک وتعالى په دوستۍ نیولې چې الله تبارک وتعالى دوستي نو څنګه سفارش ابراهيم عليه السلام زمو دوست ما انما كنت قليلا دوست ما من وراء ورست من وراء زپ درېما مرتبه کې الله تبارک وتعالى دوست ما اوس ابراهيم عليه السلام هغه وایي چې زه ورست د الله دوست په سبیل د تواضع سره معنا دا ده چې زه دومره اوچته درجه کې نه یم نو معنا دا ده چې ماته دا دوستی راکړی شوی ماته دا مکارم او عزتونه راکړل شوي دي دا په واسطه او سفارت د جبرئیل علیه السلام ماته په واسطه راکړل شوي موسی علیه السلام ته ورشي اغي الله سره خبرې بغیر د واسطې نه کړیو د ما په مابین کې جبرئیل علیه السلام واسطه ده او ابراهیم علیه السلام وراء ذکوي ذکر نبی علیه السلام معنا دا ده چې زه ورسته د موسی علیه السلام او موسی علیه السلام یې ورسته د پیغمبر علیه السلام دا چې موسی علیه السلام ته ورشي چې واسطه نشته نو ابراهیم علیه السلام وایي تو ورسته د موسی علیه السلام موسی علیه السلام د ورسته د پیغمبر علیه السلام نه تاسو هغه ته ورشئ الحمد لله تعالى الذي الله تعالى من فأذن مصالح تعالى الله تعالى يقول تعالى كلمة الله تعالى ويقول تعالى ذلك محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له رسول الله وتقوم عن السؤال والشفاعة ويقول رحمة الله داوي په وخت کې د پیغمبر علیه السلام سره شي ويقوموا ويؤذن له پیغمبر اسلام ته اجازه کړی شو ورسل امانت والرحم او پریو خدای امانت او رحمه دا دواړه چې نو پریو خدای شي فتقو معنی دا دواړه کوي جنبت صراطي دواړه طرفونو د پوری صراط یمین او شمال یو بخي طرف ته ودرېږي او بل بچ طرف ته ودرېږي دا پریو امانت او صله رحمی دې کی اشاره کوي پټوالي وکړ چې دا ډیر محتملشان دی یو امانت او دویم صله رحمی او دا دواړه به الله تبارک وتعالى په یو صفت باندې الله د دین اشخاص جوړ کی او چې الله کوم اراده لري دا دواړه په قدرت ولې شي یو کی طرف ته او بل چپ طرف نو څوک چې تیریږي نو دې دواړه باغې نه د خپل حق مطالبه کوي امانت په مطالبه کوي او همدارنګه صله رحمی دا به مطالبه نو چې کله دا قدرېږي نو بیا به پوری صراط باندې پوری دل شروع شي فیمر اولکم کالبرق
په سرعت د سیر کې داسې بدلېږي لکه د برېښنا په شان داسې دې کې اشاره دې ته ده چې دا مرور تېرېدل پورې صراط باندې دا په اعتبار د مراتبو سره دا تېرېدل په پورې صراط باندې په اعتبار د اعمالو سره اعمال او مراتب باندې د چا چې څومره عمل ډېر وي دومره ضربه تېرېږي د دا چې څومره مرتبه اوچته وي نو دومره ضربه پورې صراط باندې دا تېرېږي قال قلت لأبي أنت رأوني أي شيء كما ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترى الوقت لا يقول من الدولة بكم يمر تيرج ورجوا فشفي طرفة عين فرق تسترغو في ذكر برق تسترغو في بس برخنا يوم دي بس دقة تبا أتڑے بس برخنا ترفيش ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال او بيدا کې تیریږي لکه په شان د انتهایی منډې د سړی بعضې به د مرغانو په شان تېر شي بعضې به داسې تیریږي لکه سړی چې انتهایی منډه ووهي تجري بهم اعمالهم تجري بهم او تجري وړل به کوي په دې باندې اعمال د دوی یعنې دلته دا تېرېدل دا په قوت او طاقت نه ده چې سړی قوي دی او مضبوط دی سړی تکړه دی منډې وي یو بل ورو ورو دي نه دا تېرېدل په اعمالو باندې دي وړل به په دې باندې اعمال ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول پیغمبر اسلام رب سلم سلم دعوان بکی حتى تردی پوری تعجز اعمال العباد نو دی وقی تیردل بکیگی دا روان دوی تردی حد پوری تعجز اعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير الا تحت د انسان اعمال هغه کمزوري شي ضعیف بشي عاجز بشي دو سړی بری شي نو هغه تیریږي اعمال په ضعفه سخیږي بداسه د تیریږي او روان به پر صراط باندې دروتي قال نبی له سلام په في حافته دوار طرفون صراط کلالی وقومي وي معلقه دا ځلند دي ماموره دي که حکم کړی شوی تاخذ چې دی ولې من کو مرزه هغه سوچ په دې باندې امر کړی شوی دی فمخدوش ناجن بار سړی به زخمی کړی شي نجات به مند کی ومبدوس او بار سړی به شدید سوقي ډیر چالاک روان کړی شي په نار طرف د اور کې والذي نفسي ابي هريره نفس ابي الماضي قدمي باغداد باندې چې نفس ابو هريره بيده ان قار جهنم بشك ديخ جهنم ل70 خليفه دا او یا کلو مزر مرد دی چې نو دا بیخ کتر جوور دی جوور یعنی مسافت قار جهنم مسافت قار جهنم 70 خریفا نو دا سیر 70 خریفا دا پشان اوا مزل سلیخ او یا کلو دی چې یا کله مزل وکي دومره د جهنم بیخ چې نو دا کتر دی دومره بوز دی نو بیا به دا بعد خلق اغي جهنم ته ډیر شدید صاف ډیر په چالاکی باندې نیولې شي او جهنم ته ورغول شي دا به سوق نشي دا ودا کوي او وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن البخاري بن مسلم عن سليمان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا والناس اذا ودخلت لما يشفع في الجنه سفارش وکوم په جنت کې یعنی ز اول شفیع من عصات من امتی د خپل امت گناهګاران د پاره ز اول شفاعت کوونکې ما د عصات د امت د پاره په دخول جنت کې د جنت داخل یا ز اول سفارش کوونکې ما په جنت کې د پاره د رفع درجاتو په چا کې په جنت کې نو درجات په جنت کې داخله د پاره سفارش وانا اکثر الانبیاء د ډیر ما انبیاء علیه السلام نا تبعا د تابعدارانو کې پر د قیامت کې ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت چې کوم دې سلسا اهل الجنت دو سلسه د اهل جنت دا نبی علیہ السلام امت وی یو سل چې نو جنت دا بدا ټول امتونه وی چې څومره د انبیاء علیه السلام امتونه دي د ټول انبیاء علیه السلام امتونه با جنت کې صرف د نبی رسول الله امت دا زیات دا به 200 سي او یو 100 بدل
وبه قال حدثنا ابو هريره محمد بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام سفيان بن مالك عن سليمان بن رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكثر الرجال كانهم قيامتهم عن عظم دروازه د جنت دا به اول رته کوما وسوال دا د سورته زمر کې الله تبارک وتعالى فرمایي وسيق الذين اتقوا الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها جنتيان جنت تريشي ان جنت دروازې وکولاو راځو نو د حدیث نه معلومیږي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جنت دروازه به اول ځټه او د آیات نه معلومیږي چې جنت دروازه به کولاږي ورایو جنت ته داخلي نو څه دي نه دا جواب چې نبی رسول الله جنت دروازه بند دي ته کومه به خلاص قرآن کریم وایي چې جنتیان نازل جنت دروازه به خلاص جواب دا دی چې قرآن کریم کې دا د نور امتونو بیان حدیث مبارک کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بیان اول په پیغمبر له جنت دروازه بندې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت دروازه وې دروازه په کولاو هغه چې کولاو شي هغه نور نور امتونه چې راځي مؤمنان راځي نو جنت دروازه هغه په کولاو هغه راځي نو وې دی اول پیغمبر اسلام ته نو دا قرآن کریم د نور امتونو په اتباع باندې کوي حدیث کې د نبی صلی الله علیه وسلم خپل حال نبی صلی الله علیه وسلم دا بیان وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا مسلم بن علي عن سعيد البخاري بن مسلم قال قال رسول الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهيد وكذا لنا مسلم يقول ان لا تشركوا ان من ذلك کړه شوی دی او پیغمبرانو ته څومره چې زما تصدیق کړه شوی دی نوران بیا علیہ السلام تصدیق نه شوی لم يصدق نبی تصدیقا دا تصدیق پشان تصدیق د امت زما لرا یعنی زما مصدقین چې نه داړي دي زما تصدیق کوون کړی دي او نوران بیا علیہ السلام زما تصدیق کوون کی دا نشته وان من الانبیاء نبیا ما يصدق من امتي الا رجل واحد دا پیغمبر مشتره دا نبی مشتره چې دا غي سم یو پیغمبر یو امتی وي هغه تصدیق کړی وي او بل څه تصدیق نه کړي ځکه نبی رسول الله زما چې څومره تصدیق شوی دومره تصدیق د بل پیغمبر نه وي او به بعد حدثنا ابن محمد الناقد وبلغ محمد قال حدثنا هاشم بن باقي قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت عن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة يوم القيامة فأتاه يقول قادر من أتى فقول محمد فيقول بجاوب أو يحرق فلك وبه قال حدثني يونس بن عبد العزيز قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم قال أخبرني يقول عن سنة بن شهاب الذي سلمة ابن أبي الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول النبي دعوة إليهما أعوذ أن النبي دعوة من دعاء هر پیغمبر یو دعا شاهي باندې الله نے سوال کړی دعا وکړي فوري زمای راځه ان اختبیا چې د پټه کما دعوتی دعا کول شفاعت لامتی یوم القیامه بعض روایت راځي لكل نبی دعوه مستجابه د هر پیغمبر یو دعا د چلا پر هغه دعا د خامخه قبل ظاهر حدیث باندې دا اشکال ده چې ډیر انبیاء علیه السلام ډیر دعاګان الله قبول کړي انبیاء علیه السلام دعاګان الله قبول حدیث نه معلومیږي چې د هر پیغمبر یو دعا قبول نو معنا دا ده چې د هر پیغمبر یو دعا قبول نه بلکې د انبیاء علیه السلام ډیر دعاګان قبول کړي شي خاص کر پیغمبر علیه السلام د نبی رسول الله سلام په ډیر سوالونه ډیر دعاګانې کړې الله تبارک وتعالى دعاګانې داخل کړې او ظاهر حدیث نه دا معلومیږي چې د هر پیغمبر یو دعا قبل دن کې فقط یو دعا چې دا جواب کا چې مراد د اجابت نه په دلته دعا ذکر راغله هغه دعا قبل دل قطعا یقینا د هر پیغمبر علیہ السلام یو دعا یقینا قبل دن دینه ما سوا دعاګانې دي هغه په امید د قبلې دوشته الله تبارک وتعالى قبول کړی دي
او کله کله نه قبلې د الله مشیت اختیار یو دعا خامخه دا قبلې دا قطعا یقینا دا نور دعاګانو قبلې دوه میاشته الله پاک دعاګانې قبول کړي انبیاء علیه السلام دې قبول کړي قبول نه او سو وینا حدیث معنا دا دا چې د هر پیغمبر یو دعا مستجاب عام دعا مستجاب په خپل امت کې پیغمبر عام دعا کړي الله قبول کړي دا یا هغه پیغمبر د امت د هلاکت سوال کړي یا د نجات سوال کړي دعا عام د الله قبول کړي پاتې شو دعاګانې خاص دعاګانې بعد هغه دعاګانې چې الله قبلې بعد ځکه دعاګانې چې الله نه قبلې او عام دعا یو دعا د هر امت په حق کې د خپل پیغمبر دعا الله دا قبلې خاص دعاګانې الله قبلې کله الله پاک نه قبلې د دین عام دعا ته نه مراد نبی له سلام زب عام دعا د خپل امت د پاره غل سفارش دا د امت ته پټ کړی دا به پورا د قیامت کې دا پورا د قیامت کې هغه دلته احادیث مختلف راغلي یو دا حدیث دی لكل نبی دعوه يدعو بها لكل نبی دعوه مستجابه بالرزق دعوه بل روایت کې راځي لكل نبی دعوه دعاها لامته خپل امت باندې سوال کړي او بل روایت کې راځي چې لكل نبی دعوه هر پیغمبر یو دعا په حق د امت کې کړي دا او زه واني سبقت دعوه شفاعه لامتي يوم القيامه فهي نائله ان شاء الله دا ورسي دا احادیث چې دلته لیکل شوی چې د هر پیغمبر یو دعا عامه یقیني قبلېدونکې ده على اليقين بالکل دا قبلي چاهي دعا په قبلېدو کې بالکل شک او شبهه دانه عام دعا دا کوي باقي دعاګان یا الله قبلې یا الله تبارک وتعالى نه اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې حدیث کې اشاره د کمال شفقت د پیغمبر علیه السلام چې نبی علیہ السلام په خپل امت باندې دومره صبر او کرم دی نبی علیہ السلام د دې امت د مصالح له لحاظ سره نبی علیہ السلام خپل دعا په دنیا کې نه نبی علیہ السلام دا ما په ټکړې دا می ساتي ضرورت په وخت کې چې ډېر سخت حاجت یو ډېر مشکل ټیمي د خپل دعا هغه وخت کوم چې هغه ورته قیامت دغه هغه وخت دعا کول او هغه وخت د دې امت سفارش کول شفاعت کول د امت دا ډېر ضرورت دی ډېر ضرور ده نبی رسول الله زب السوال کوم دا نبی رسول الله مصلحت د دې امت ته اشاره کوي کمال شفقت اهتمام ته اشاره کوي چې د دې امت باندې اعتنا ته اشاره کوي اهتمام ته اشاره کوي چې نبی رسول الله جما په دې امت باندې ډېر شفقت دی زما د امت باندې ډېر زیات سبا کېږم په دې امت باندې دعا مې وسکړې دا هغه مشکل دی زما هغه د دې حاجت ضرورت وي حق وخت وځه دا دعا وفي قال حدثنا زهير بن عبد محمد قال زهير حدثنا يعقوب بن قال حدثنا ابراهيم بن شهاب عن عمية قال وسلم بالرحمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي دعوه قال ان شاء الله ان النبي السلام ان شاء الله ذاك تبارك وتعالى ان اختبي دعوه فتكون دعاء شفاعه لامه يوم القيامه ان شاء الله دا برکت ده نو صبر روایت کړی وینا الى ان شاء الله دا راځي چې ان شاء الله زما امت ته بدل شي نو دا نبی له سلام د برکت د لپاره لیکي کني دا شد د لپاره نه دی چې نبی له سلام او به قال حدثنا زهير بن عبد محمد قال زهير حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن شهاب قال حدثنا عمرو بن سليمان عن كثير من الصحابه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثني هارون بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن شهاب عن احمد عن عمرو بن ابي سفيان بن ابي رجال يقول ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم دا کار احباب د يهود لوی عالم دا شي احباب جمع د خبر د کتابونو ته ویل کی
نو چې کوم شی ولي کې شاګې ته ویل کی نو ځکه دا کار دا د اهل کتاب او علماء دي چې دې کتابونو دي لوستل دا په صدیق رضی الله عنه په خلافت ایمان نو یا په خلافت د حضرت عمر رضی الله عنه کې د حمص کې دا په دې هجری کې په خلافت اسماعیل رضی الله عنه وفات شوی او دا د تابعین نه یو جماعت د صحابو نه دا روایت ده نه کوي یو ډېر د صحابو نه نو دا غي نه روایت کوي دا وی ما كان احباب ان النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها فانا اريد ان شاء الله ان اختبئ بتبرد دعوة شفاعة لامتي يوم القيامة فقال كابن ابو هريرة أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث تا فصلا اوردله ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او بولینو ته کل ما فصلا فأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قال حدثنا ابو بكر بن شيبة وابو هريرة ولا بلال ولا قال حدثنا معاذ ابو معاذ بن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فبعث كل نبي دعوته في حتى پیغمبر چلا چې پر دعا او پر استغفار ما په دعوت شفاعت یوم القیامة بینایت دا وحسب دین کې دا دعا ان شاء الله صلی الله تبارک وتعالى کو خوشي ان شاء الله په کې تبارک وانی وی الله جاده تبارک وی مما ته مکلا شکر بالله شیئا جما دو من نسو مرشد الله تعالی شریک جوړ کړی وی د دین معلومی کې د سنت والجماعت مذهب کو مطلب دار ہے چې سره غیر مشرک مرشد الله الا مخلص سے نار باندې اسرار کبیری باندې پر غټ ګناهونه وکړي وی لوی ګناهونه وکړي لیکن مخلص سے نار باندې وی دیوم د جهنم نه راوستل شي چاته جهنم طرفتا دا باندې وستل شي او چې کوم سره په کفر شرک باندې مرشي نو هغه سره مخلص نه وبه قال حدثنا ابو هريره قال حدثنا عقاد وهي قال حدثنا ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل نبي فنادي له بحمص يتزال له بيوما وإن يستطاع له من شفاعة يوم القيامة وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ عن ابي قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة محمد وهو السفياني قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة دعا بها في امتي فاستجيب له ان يريد ان شاء الله وخير دعوتي شفاعة الأمة يوم القيامة وبه قال حدثني وقال ابراهيم ومحمد بن المثنى وابن شريعه دارنا وقال النبي حسن قالوا مدلل حدیث سند کی بعض امام مسلم رحمه الله باندې اعتراض کړی اعتراض وکړي خدای اعتراض چې چا امام مسلم کړی دی دا هغه چا کړی دی چې هغه امام مسلم رحمه الله د دقت نظر نه امام مسلم رحمه الله د تحقیق نه خبر نه وي امام مسلم رحمه الله احتیاط نه خبر نه هغه دا اعتراض کړی او دای دا وی چې په کلام کې امام مسلم ټول کړی دی په کلام کې وګواله کړی دی حالت کې امام مسلم هغه دا وعده کړی و چې تبا په کلام کې د حدیثو په ذکر کولو کې اختصار کوم او د اختصار نه کړی په وعده ولی هغه باطل دار چې حدثنا هو دا لفظ حدث کړی د دې تور کول د ضرورتو ذکر مخکې حدثني ذکر د ابو مسعود اسماعیل درې استادان دي محمد بن مصنع وابن بشار نو التجدن حدثنا هو ذکر نو واللفظ لابي غسان نجابه ذکر کړیو باقي سند جابه منغوي امام مسلم رحمه الله مخکې حدثني ذکر کړو حدثنا هو ذکر دی کې یو فائدې ته اشاره هغه فائدہ دا چې د حدیث امام مسلم د ابي غسان او دلیل امام مسلم رحمه الله یوازې امام مسلم رحمه الله سره بل څه موجود چې کله د حدیث او دلیل د محمد بن مصنع او ابن بشار نه امام مسلم رحمه الله سره نور ملګری دا هم موجود اوس مستحب او ما هو المختار طریقه دا پنیر د محدثین باندې چې سره یوازې حدیث ووري نو هغه حدثني وي او چې بل چا سره ووري نو هغه حدثنا وي امام مسلم رحمه الله احتیاط وکړو چې د حدیث ما اوریدل دي د ابو غسان نه چا اوریدل یوازې ما ذکر حدثني وي به چې ما د حدیث اوریدل د محمد بن بشار او د اندارنګ د محمد بن مصنع او د ابن بشار التما سر نور مدري هو ذکر د حدثنا وي
چې ما تر نور مرګري هم دا محمد ابن مصنع دا مبتدا حدثنا هو دا خبر دی دا چا چې اعتراض کړی دی نو هغه دا وایي چې دا عطف دی په چا باندې په ابو حسن باندې دا په هغه باندې عطف نه دی بلکې دلته امام مسلم رحمه الله د اشاره کړی ده چې څنګه حدیث روایت شوی دی څنګه مې چې اورېدلې دی نو په هغه طریقې باندې امام مسلم رحمه الله روایت هم کوي اگر کله کار واجب نه دی دا لازم نه دی خو داسې طریقې باندې چې روایت یې په کوم طریقه اورېدلې وي په هغه طریقې باندې روایت ذکر کړي دا مستحب دی امام مسلم رحمه الله وایي چې په قدر الامکان عمل په مستحبات باندې هم بقدر امکان چې دې شي عمل په مستحب باندې فکر نو دلته عمل په مستحب باندې دی ځکه ان تحدثني وي او دلته حدثنا دا وي خپل عادت مطابق به تعین کې ولفظ الذي مقام او الفاظ الذي مقام قالوا بذري وروي ابو غسان محمد بن مصنع ابن بشار دري وروي حدثنا معاذ نو دا معاذ مراد څوک دی معاذ په نامه خو ډیر دی د امام مسلم ر عادت مطابق تعین کوي علماء دا درې واړه استادان دغه معاذ مراد معاذ بن هشام دا څه مراد دی یعنی تسکیل ابن هشام یعنی معاذ بن هشام دا څه مراد قال حدثنا شيخ قال حدثنا عن رسول الله ان جبل صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوه تعالى لامه واني قال اذان شباب الامه يوم القيامه وبه قال حدثني زهير بن خالد ايمن قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا وبه قال حدثنا ابو هريره قال حدثنا قال حدثني ابراهيم بن سعيد قال حدثنا موسى بن جميع قال الذي حدثنا امام مسلم رحمه الله امام مسلم رحمه الله دې اشاره کوي چې روایت په کیفیت د لفظ انس کې دا مختلف راغلي پاول روایت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوه مستجابه روایت وکي دا سره عن انس قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطي كل نبي دعوه ولويت ابو قسامه كراغله عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوه چونکه کیفیت د لفظ انس رضی الله عنه نو پاره کې اختلاف راغلی د امام مسلم رحم الله یا کوي نو هغه د څه کوي اشاره وایا وبه قال حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا النبي عليه الصلاه والسلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حديث قال ذلك وبه قال حدثني محمد بن احمد الذي كان څومره راویان راغلي دا ټول د یو علاقې اوسیدونکي دي د بصري اوسیدونکي دي دا وبه قال حدثني محمد بن احمد الذي قال حدثنا قال حدثنا ابن سويد قال حدثنا ابو سويد قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي تعالى فقد دعاها لهذه الامه وحرأته دعوة شفاعة الأمة يوم القيامة بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقال شفاعة بيان دعاء پیغمبر اسلام پر امت دوارا باب دې بیان د جلال پیغمبر اسلام د خپل امت دوارا شفقتا علیهم د وجه شفقت او مهرباني د پیغمبر اسلام پر امت باندې چې په امت باندې پیغمبر اسلام دا دې مهربان دی په اول سند کې چې یونس بن عبد الرحمن څنګه امام مسلم رحمه الله کوي دغه چې څومره راغلی هغه دا ټول د بصري اوسیدونکي دا یو علاقه اوسیدونکي دا د بصري دي آیا ومن ما حدثني يونس بن العادية الذي قال أخبرنا قال أخبرنا عمرو قال كان أخبرنا حدثه عن الحاجة جبرنا من ذلك بن عمر عن عبد الله بن عاصم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا قول الله تعالى في إبراهيم عليه السلام رب إنه پیغمبر علیہ السلام دا قول اللہ و رسول تبارک و تعالی محمد ابراہیم علیہ السلام کے ابراہیم علیہ السلام رب انہن یلا تبارک و تعالی دا بوتان ادلنا کثیر من الناس نو دی ډیر وګورلو دی وګورل ډیر خلکو د پاره سبب د ضلال او د گمراهی دا وګورل سبب د ضلال او گمراهی د ډیر خلکو د دې بوتان د وجه نه ډیر خلک گمراه شو فمن تبعني سوچ زما تابعداري چاو پر توحید او اخلاص کی فانه مني فانه من اتباعي واشياعي دا زما د دل نه
دا زما د تابعدارانو نه الایا وقال عيسى عليه الصلاه والسلام فمن تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم فرفع يديه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لا سن مبارک بوتو وقال يا اللهم امتي امتي وبقى پیغمبر علیہ السلام کو جڑلے فقال الله تبارک وتعالى يا جبريل عليه السلام اذهب لا الى محمد صلى الله عليه وسلم وربك اعلم او رسولك چدين خفت الله تبارك وتعالى علم مشترك وسرد علم ثلاث فاساله نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے پوچھا کہ وہ مالکی کا کس سے جڑی تعالی جبرائیل علیہ السلام میرا ولېګل دیکھ کے اظہار شرافت پیغمبر علیہ السلام کی اشارہ دا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر علیہ السلام تم اعلی مرتبه الله تبارک وتعالى تور کړی دا چې الله تبارک وتعالى د پیغمبر علیہ السلام دمر لحاظ سره چې الله تبارک وتعالى ناراضي کړی لو دوی زبا آغا وقتا برادکم تا حق امت کی خبر کو مانا ولسوف يعطيك ربك فترضى نو گورا نو جبریل علیہ السلام چې جنا غرا لېږي دې کې اشاره شرافت د پیغمبر علیہ السلام الله تعالی مشته الله تعالی تشتره ها یو سړی ته چې نو مثال خبره ورته کې نو دې مصیبت دلارم خبره کې الو بلو خبره ورته وکا کوته نه د موبایل باندې تاسو خبر نکوم څنګه زما تاسو باندې دین خبره کوم او دین بچی نه خبره وکړو خبره به تر کوشش څنګه درځما معنا دارا دا خو اصل د موبایل خبر نه دین راځما چې سړی ته ورني دا مې چې دا اکرام او عزت دی نو ځکه پیغمبر الله تعالی حق علم دی او بیم جبرئیل علیہ السلام علیه د نبی اسلام مرتبه ته اشاره کوي الله تبارک وتعالى ویلا تاسو کا پیغمبر اسلام او مایو کی کا کس سے جڑی تعالی ولی جار دا غم د شي ته پتا باندې کیا غراغه فاتا او جبرئیل السلام فساله فاخبره رسول الله صلی الله علیه وسلم بما قال وهو اعلم اغجلت هو پیغمبر اسلام وهو اعلم الله تبارک وتعالى علم مشترك فقال الله تعالى يا جبريل اذهب لا الى محمد فقل متويا انا سنرديك بیشک اگر د چمن برازي کو تعالی ان سنرديك در دې چمن برازي کو من وګړو تعالی راضي په حق د امت کې فی امت کا من وګړو تعالی راضي په حق د امت تا کې ولا نسوکا منګ تعالی راخپتونا نبی رسول الله والسلام په الته خوشاليږي چې څو موحدین وي هغه فضل کې ذره ایمان وي چې دا ټول امت یعنی جنت ته داخل شي نو هغه نه بعد پیغمبر علیہ السلام خوشاليږي معلومیږي دا چې چا په ذره کې ذرم توحید وي دا سړی به جهنم نه راوستل کېږي او جنت ته داخليږي د دې حدیث نه دا معلومه یو بیان د کمال شفقت د پیغمبر علیہ السلام په خپل امت باندې اهتمام د مصالح د امت نبی علیہ السلام کوي نبی علیہ السلام پر غم د امر د امت دی هغه ځان خبر ده چې امت غافل ده د نبی علیہ السلام سنت او تابعداري وکړو کوونه کړه نبی علیہ السلام سنت او تابعداري کوي او کنه کوي او ورته چې دا خو د پیغمبر علیہ السلام سنت دي نو ملا سے جواب درکې ودا خو سن واجب دی دا خبره نو فرض ده نو واجب ته نه پاتې باندې واجب پر نه دا سنت خدا کنه واجب پر نه مستحب خدا درجات کو په دی باندې پورته کیږي چې واجب او فرض ادا نه کی نو التوبه چې د ملائکی وی هغه سره ودا غټ پورته کې او ستا په نیمړه باندې وشرقي او تاسو په پورته نه درکې درجی خو په دی پورته کی چې مستحبات باندې عمل د نبی صلی الله علیه وسلم په سنت باندې سوچي عمل وکي دې کې درجی نبی علیہ السلام حیران شفته چې یو سنت داغه فضایل وو حیران بشه حیران چې تاسو حیران شي چې مسواک څومره فضایل مور دربیا خپل کې تلو ورته الله سره باندې کې نه چا سره دې تل لغواړي او نه په خور ته تل لغواړي نه ټول لاهور ته او نه کراچي ته بلکې ډېر مزل چې وکي د مدرسې په ګډ کې ودرېږي کې الله سره ملاويږي دې ته مزل ته ضرورت نشته او ثواب څومره او یا درجو پوری
د مانځه ثواب حدیث کې راځي چې مسواک به مسواک موږ کې یو په یو مسواک دی او اویا درجه او سنت دی الا للنصاري هغه د عربی لازم دي خو نور سنت طریقه ده مسواک وها ثواب ملایږي تاسو او څومره فائدہ ده او څومره ګټه اندانه د دینه ما ثواب په ډیره کې راواله په پرتی کې راواله د پیغمبر اسلام نور سنن راواله چې هر یو کې ثوابونه وویني حیران یو دې اشاره امت غافل پیغمبر اسلام څومره غمخوار دویم اشاره دی ته چې پیغمبر علیه السلام دعا کی نبی علیہ السلام لا سنت مبارک دا کوي معلومی کې دعا کې لا سنت پروتوکول دا سنت او بل په حدیث کې یو لوی بشارت امت د پاره چې الله دې امت ته دومره شرافت ورکړي دومره عزت ورکړي سنور دی کفی امتک ولا نسوءک په احادیث کې د امت د پاره د دین ذات چې د دې امت د پاره بشارت عظیمه وي د دې امت د پاره یو لوی امید د داسې حدیث ده صلوات تعالی پیغمبر سلام ته وي زما تعالی کوم په حق د امتی خفقو مدینه په ایمان وای چې نبی رسول الله دومره د امت اهتمام امت دا اهتمام دا ټول امت دا د پیغمبر علیه السلام سنتیان دي د نبی رسول الله تابعداران دي د نبی رسول الله شاګردان دي چې کوم مسلمانان دي به ذات او به واسطه صحابه او انداز د دین را روان نو ایمان وای او چې موږ ته څوک دا راځي چې د طالبان او د امتحان وشو او د لمبره د تاسو فقره یره پرچی مرچی فری دي امتحان فری دي طالبان راغلي دي لمبره ورته ورته نو ایمان یې موږ څو ورته ټول تاسو یا کینو کا یو لمبره ته او سلسله نو ودا پای خپل امتحان دی او قصه او کته او برو ویګورو امتحان کې لمبره ځاتې نه او کمې نه او دې کې ګناه او دې کې وبال دې کې ځاد دره اخیستل شي اوس د مونږ اختیار راکړل چې ما ته ویلې نو ټول مونږ اوس مدرسې ته ورغلو دفتر باندې نو څه طالبان مونږ د دعوت راکړې مونږ ته معلوم دي چې شارګان مطلب سبقونه ویلي چې تاسو ورمه درجه پورې چا درې وو چا کینځم پورې چا وړه اول اخر ویلي وړه واړه کتابونه مې چې پریږدو سندونه چې اصل ممتاز ټول ممتاز نو زه حیران شوم نه بعد ملانه ماته چې دا هو تاسو کې الله هم فيجن نو بشارګان ته کوم نه ویلي هغه مدرسه دا دیو هغه د ممتاز د پاره ترغیب د پاره چې طالبان به نور زیات شي ډیر وکړي شي هغه د خدای شان ته وره بل کال سره غینه کم شو بل کال غینه نو پروس تاسو سره یو طالبان نو ما دی ویل چې معنا طالبانو چې څنګه تاسو ممتاز ټول بلار او موږ ته معلوم نو ولې چې موږ د تاسو څنګه ورکې لګي سبقونه څو وینا نه سبقونه شته هر څنګه راځي ممتاز یو قومي سره لري چې ممتاز ورکې بیا مدرسه ختمه نه یو خدای امتحان دی دا خو ځان ته حساب دی چې هر چا ته خپل پرتی مطابق نمبر ورکې یو داري چې و چې هغه خپل طالبان دي نمبر ورکور نو پیغمبر موږ په دې خوشاله چې ټول طالبان هغه اول نمبر پاتې وو پیغمبر علیه السلام ته نو چې دې سبب ومنه نبی علیہ السلام په الته خوشالي کې چې دا ټول امتیان هغه د جهنم مرعودي مسلمانان موحدین چې هغه توحید اقرار ټول کل جنت ته داخل شي نو نبی علیہ السلام په الته راوړي دا څومره د امت د پاره یو عظیم لوی بشارت او بل اشاره د منزلت او مرتبه د پیغمبر علیه السلام چې د الله په نيز باندې د دې څومره مرتبه ده د الله تبارک وتعالى په نيز باندې څومره قدر او د الله په څومره لطف احسان په پیغمبر علیه السلام نبی علیہ السلام ته چې زه نه خبر کوم په حق د امت کې پیر خپل تا خبر کوم نه نو دی وجنه دا د نبی علیہ السلام هغه منزلت هغه مرتبه اشاره ده چې الله څومره عظیمه مرتبه ده بس دا باندې اللهم صل على سيدنا محمد وسلم